زما نوم خدای محمد کریم او زه د افغانستان پکتیا ولایت سره هغه لرم تعلق لرم. اوس فلحال موږ دلته تاجاباد کې اوسېږو، د دیارلسمه کوڅه کې دلته ژوند کوو. ولایي ما خو دا یو 3 ورځې کېږي که نه چې 3 هغه ورونه مې ډیپورټ شوي، 2 ورونه مې دي او یو مې تره زوی دی که نه دا ډیپورټ شوي دي. نو کور کې ځان ته زه یم یوازې که نه نور څوک نشته. بس همدا کار دی، بس زما کور روزګار پرې چلو. بس دلته له خلکو سره مونږ لږې پیسې غونتې دي که نه، یو څو کاله کېږي بس. نو چې هغه پیسې راوځي هغوی پیسې ورکنه یوه میاشت یو 2 میاشتې خو دې کې لګېږي چې ورځو وایي بس مونږ سره نشته، چې ورځو وایي نشته. چې پیسې میسې مونږ ته میلاو شو نو مونږ به لاړ شو. مونږ څه خو هغه لارې کرام نشته چې هغه ټیلر ته پیسې ورکړو چې مونږ پرې ورسېږو هغه ځای پورې. چې دې چپس ته ولاړ بس نور شکر الحمدلله کار پرې کېږي، کور روزګار پرې چلېږي. خو دومره نه چلېږي، بس خالي بس ورې کو بیل میل دې شیانو کې داخل کو، نور څه سیسټم نشته، صرف زه یم کور کې بس. هلته چې کوم تللی دي اوس که نه، خو هغوی څه زه غږېدلی یم، هغوی چې لږ غوندې مشکلات شته دي که نه، کار روزګار طرفه که نه کارونه غوندې لږ غوندې ډاون دي. اوس هغوی ویلي وایي که چېرته حالات هغه شوی بس راځئ، که موقع ته میلاو شوه راشئ، که نه بس هملته پاتې شئ. نو څه وکړو؟ نو هلته خو دومره څه شته نه چې موږ کار روزګار وکړو پیسې وګټو. دلته مو کار هم ښه دی، روزګار مو هم ښه دی او کار مو ښه ښایسته کار مو کولو، ښه ښایسته ژوند مو تېرولو. اوس به هم کار روزګار ښه دی دلته، بس کور لین پرې روان دی. هلته بس دې ته خلک لږ هغه دی حیران دي چې لږ کار مار مشکلات دي ډېر، دې وجې نه خلک خفه دي ډېر. موږ هغه د پاکستان حکومت ته خو دا مطالبات دی چې بس لږ غوندې یو ټایم راکړي، یوه میاشت یا 2 میاشتې چې دلته خلکو څه هم پیسې دي هسې ورشو هغه موږ ته دمکیان هم راکړي، هغه هم راکړي چې وروه موږ سره نشته، داسې به کړو داسې کړو. موږ سره دلته خلکو پیسې دي 2-3 لکه روپۍ چې هغه خو راکړي موږ به پیلا شو. هسې رالیکو موږ غلا کې د لارې قرار روپۍ مې. جی زما نامه خو محمد عارف ده او دا علاقه تاجاباد ده او نور دلته افغانان شته، خو افغانان ډېر مشکلاتو کې دي. دلته بار بار دلته د پولیس نه او د آرمي سایډ نه چاپی ما کېږي، مشکلات ډېر زیات دي ورته. هغوی د کوره نشي راوتلی، په کور کې بند پاتې دي، ځکه چې د دوی اکثره خپل خپلوان چې دي هغه تللي دي بیرته افغانستان ته. نو د هغوی ځینې ورته ټلیفون ورته کوي، هغوی ته رینګ کوي چې یاره تاسو دلته مه راځئ، دلته مشکلات ده، کاروبار نشته، هېڅ هم نشته دلته کې او مشکلات شته. افغانان ته واقعي ډېر زیات مشکلات دي. خپله تاسو پاکستانیانو نه تپوس وکړئ، د دې لوکل خلکو نه تپوس وکړئ، هغه ډېر زیات متاثره دي. هغوی اعلان کې خپل ذاتي کاروبارونه بند کړي دي. دلته ټول کاروبارونه د هغوی تقریبا فلاپس دي. تاسو کارخانو مارکیټ ته ورسئ، ایون انډسټریل ایریا ته ورشئ، هغوی کارخانو والان تاسو تپوس وکړئ، فیکټري والان هغوی متاثره دي. د عام لوکل خلکو خامخا دي تقریبا هفته کې 1 وارې 2 وارې راځي. هغه ورځ یې چاپه والې وه، 3 کسان یې نیولي وو، 3 واړه کزنز وو، هغه یې په همغه ورځ باندې ډیپورټ کړل او ولېږل اخوا ترخم بارډر یې کړل. پیدایش هم دلته شوی دی، خاص پېښور تاجاباد کې، او دا دوکان هم تقریبا 40 سال نه کېږي چې دی. او اوس خو داسې حالات دي چې پېښور کې خاص ډېر افغانان تنګ دي، روزګارو د وجې روزګار هم نشي کولی، د وجې نشي راوتی. حکومت سایډ نه پازابول دي، تنګول دي، بارډر یې بندې دي. بیا خاص کر په دې صوبه باندې خو کاروبار ډېر اثر کړی دی، ډېره متاثره شوې ده. نو ډېر خلکو کاروبارونه په تاوانو روان دي، بازار نشته، ګاګ نشته پکې، نو هر څه ټپ په ټپه ولاړ دي. مخکې چې کوم کسان تللي دي د هغوی څه ټکه پوکه روزګار شته، خو ډېر بې روزګاره دي. لکه هغوی وایي چې ارزاني شته، خو ارزاني سره سره روزګار نشته هلته. روزګار د وجې نه به ټول هلته هم خلک خفه دي، بارډر یې بندې دي، واپس راتلی نه شي، بس هلته ایسار دي، اوس دلته ایسار دي. دغې وجې نه بس ټول خلک خفه دي دلته. موږ خو څه خپل رضاګانه تور باندې تللي دي، دا څه موږ خپل ذاتي کورنۍ نه ډیپورټ شوي، نور ګاونډ نه خلک ډیپورټ شوي دي، هملته لا ایسار دي، کورنۍ دلته پاتې دي او کسان هلته ایسار دي. چار یو کس ویرېږي، پولیس ته مخامخ نشي ورلی، روزګار ته نشي تللی، سودا پسې منډیانو ته نشو تللی، بس دلته ایسار وي تاجاباد کې. نو په کار خو دا دی چې ټایم ورکړي افغانانو ته، موږ خو دا امید دی، ځکه پیدایش دلته شوی، عمر دلته تېر دی. هلته چې لاړ شو موږ نابلده یو، هلته لکه موږ وخت نشو تېرولی، تعلق هم نشته هلته، جان پهچان دلته دی، ګاونډ دلته تېر شوی دی، روزګار دلته برابر دی ټکه پوکه. نو چې مزید ټایم ورکړي نو دا ښه خبر ده. امید خو موږ داسې چې ټایم ورکړي افغانانو له. موږ ډیپورټ کړي نو هلته خو ښکاره خبر دا ده چې موږ به بالکل واپس د زیرو نه شروع کوو، د صفر نه به شروع کوو. روزګار او طریقه کار هلته خو موږ ته لا پته نه لګي، که نه هغه بازار او حساب کتاب موږ ته پته نه لګي او نه م لیدلی دی. زما نوم دی عصمت الله دی او زه تاجاباد کې اوسېږم او زما سترګې یو ځای پیشن شوې ده، اوس 2 سترګې زما کار پرېښودو
نو ډاکټران جواب ورکوي چې 6 روپۍ ستا خرچه راځي او زه خپل مکسونه خرڅوم بېوس یم زما 15 ماشومان مې دي او پلار مې شګر لري هغه هم په پشاب کپړې خرڅوي کله یې کله نه او زه خپل مکسونه یو ورځ ځم او 15 ورځې نه ځم ورکه زما لارې نه ښکاري ما ته ډېر مشکل دا ژوند زما ډېر مشکلات کې سر یم او څوک نشته چې زما علاج وکړي او زما لاس والي لکه خوا دې خوا را تېرې کړي او داسې څوک نشته چې زما هغه وکړي مونږ زه سرجي که زمونږ دې وس نشته کرایي ګاډي نشته یو او زما بچي دي او سترګې نه معذور یم زه به هلته راشم سترګې خو بیخي نور هم ختمېږي آخري ځل دي دا 10% کې نور هم خرابېږي نور دې نه زموږ وس نشته چې سترګې مې خرابېږي هلته ځمکه نشته کور نشته هېڅ نشته خو په کرایې ته مې وران یو او د کور کرایې دي مونږ سخت ګیرې ورته